السلام علیکم ګران کتونکو امید چې تاسو به جوړ روغ خوشاله یاست کله کله موږ سره په کلاس کې سټوډنټ سوال وکړي یا په سوشل میډیا خلکو سوال کړي وایي د مایي ژبه ولې نشته د مایي ژبه ولې نشته موږ وختي که سوچ نه و پکې باندې حالانکه زما سپیشلایزیشن په فیشز کې دی زما داسې سوچ نه ولو چې د مایي ژبه ولې نشته بیا ما په دې پسې په د انټرنیټ په تھرو باندې سرچ وکړ ریسرچ مې پسې وکړ لیکن ما ته نه یو حدیث دی متعلق رامیلاو شوی دی نه یو د قرآن شریف آیات چې ولې د دې ژبه نشته البته عیسی اسلامیک بکس کې دا لیکلي دي چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي نو ټول مخلوق ته ویل تاسو وده ته سجده وکړئ په دې کې ابلیس هم ولو په دې کې فرشتې وي په دې کې به نور مخلوق هم ولو خو په دې کې شیطان چې ول هغه د سجدې کولو څخه انکار وکړي نو الله پاک د خپل درس ته وشاړي وای پورته کوي بیا چې دی راځي په ځمکه باندې نو دی چې روان سولو د مایوس غوندي نو د ټول در مخه د کړی دی سمندر په خوا باندې سمندر خو چې کړی دی د پر مخ باندې مایي په مخ ورغلی دی یعنی چې سمندر ورغلی دی او در مایي د مخ ورغلی مچلی د فریاد ورته کړی دی چې زه خو الله پاک د خپل درس وشاړم په وجه د دې چې یو مخلوق پیدا کړی دی آدم علیه السلام یو شاوی یا انسانیت یو شاوی چې هغه ته به موږ سجده کوو مسله خدا نه ده چې موږ به سجده ورته وکړو یا به نه کوو کله چې د بچان پیدا شي یا انسانان ډیر سي پر دې ځکه باندې دا به سبا ستې ښکار کوي ولا مایي ته وایي دا بیا په دې باندې ظلمونو کې ستې ښکار وکړي لکه نن چې موږ مایان نوسو یا خورو یا خرڅو کاروبار کوو او دا ته مایګیري وایي نو مایم ډیر پریشان وسو بس صبر نه کوي قرار یې منډه کړ په سمندر کې چې څه نور حیوانان ول د ملګری بولي یا مایان یا نور مخلوقات سمندر کې خو نو د خشکي زیات مخلوقات دي هغه ګرد خبر کو چې بیا الله پاک داسې مخلوق پیدا کړی دی او بیا سبب پر موږ باندې ظلمونه کوي موږ باندې بشکار کوي نو الله پاک په دې وجه باندې وایي د څه زبا واخسته د زیب نعمت د څه واخستي چې دغه بعد بیا نه قاعده سي نه د یو شي خوان د پرزده معلومیږي البته څه داسې مایان ست چې د زیب پر ځای باندې یو هډوکي رقم سټرکچر لري هغه دلته زبدي سره نسم شروع هغه بیولوژیکل انفارمیشن